مجبور او بېوسې ښځې سره یو سړي دغه شانتې غلط کار وکړو. عزتمنو د دې نه مخکې زه ته دا یادګي وکړم کو تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو دا ښځه مجبوره وه او بېوسه وه ځکه چې د دې خاوند یو پوډري و یعنې نشه یي او د ده دوه زامن او یوه یې لور وه. خو د دې بندیز نه به مخکې د کار مار کولو خو د ده به ټیم ډېر ښایسته تېرېدلو. خو چې دا بندیزونه ولګېدل نو د ده کار مکمل ختم شولو، ته بیا کار نه میلاوېدلو. نشه یي مو ده به چې نشه وکړه نو د خپل کور غم به ورسره نه و، ټول غم به یې د دغه د ښځې په سر باندې و. خو د ده دا ښځه ډېره ښایسته وه، خو بیا به بیا ووتله بازار ته او په بازار کې به یې خیر غوښتلو. او دی چې خیر غوښتلو دې ښځې نو دوکاندار ورته وویلې ته ما ته د خپل مخ وښیه چې زه تا ته پیسې درکړم. نو چې مخ یې ورته وښودلو نو دا ښځه ډېره ښایسته وه، دې دوکاندار سره ته پرېوتله ځکه دا ښځه ډېره مجبوره او بېوسه ده. ولې کو دې کو چېرته کې وس تېرېد نو دا به د خپل کور نه بهر ته نه وتله، ته به یې لاس نه نیولو. ولې چې د دې د ګټې بل څوک خو نه و، ماشومان یې بلکل د ګټې نه و. خو دې دوکاندار حرامي د دې ښځې د مجبورتیا نه یې غلطه پیدا واخیستله. نو دې ښځې چې دوکاندار ته مخ وښودلو نو دا ډېره زیاته ښایسته وه او دې دوکاندار خوښه شوله. ته یې وویلې چې اوس دا واخله 5 یا 10 روپۍ ورته هغه ټیم کې ورکړه او ماښام ته راشه تا ته به زه ډېرې روپۍ درکړم. نو ښځه خوشحاله شوله او بیا ماښام یعنې په دې کې ګرځېدله په بازار کې، خو د دې دوکاندار دا خبره یې په غوږونو کې ګرځېدله دا اوس به څنګه ماښام کېږي چې زه دې دوکاندار ته ورشم او دا به ما ته سودا مه راکړي او پیسې به ما ته راکړي. خو عزتمنو دا ښځه خرابه نه وه، وایي ښځه خو په دې تکل ورتلله چې یعنې دا به چېرته حساب کوي او ما ته به څه زکات او خیرات یعنې را به کړي. او چې ماښام شو نو دا ښځه هلته کې ورغله، هغه دوکاندار ورته وویلې چې دننه راځه زه تا ته هر یو شی درکړم. ښځه شوه خو دوکاندار شو، ښځې ورته ویلې نه ما له دلته کې چې څه راکړې ما له دلته کې راکړه چې زه ځمه. ښځې بیا ورته سهیلي ښه صفا وویلې چې یعنې زه تا ته روپۍ هم درکوم او سوداګانې هم درته درکوم خو ما سره دا غلطه کار وکړه. ښځې ورته انکار وکړو. نو ښځې چې انکار وکړو روانه شوه او په لار کې بیا سوچ کولو یعنې زه د سره چې دا کار ونه کړم یعنې زما بچي به بیا د دې د لاسه مړه شي. نو ښځه مجبوره وه او بېوسه وه، د مجبورتیا نه یې ورسره دغه دوکاندار سره دغه شانتې غلط کار وکړو. عزتمنو په هر چا باندې دې یا الله ورحمېږي، امین ثم امین. هېڅکله د چا د مجبورتیا نه غلطه پیدا مه اخلئ، هر یوې ښځې ته غلط نظر کوئ. ولې دا خو زندګي ده، په دې دا خو دنیا ده، دې کې غلطې هم وي خوښۍ هم وي. الله تعالی دې په دې ښځې باندې ورحمېږي. عزتمنو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې دغه شانتې نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.